چې بنی اسرائیل کې یو ځوانو شل کال د الله عبادت کړو بیا شل کال د الله په نافرمانی کې تیر کړ تو به وستون کې دا د رب العالمین جل جلاله محبوب ترین بنده ده په آینه کې ولیدل چې ګیره سپینه شوې ده ډېر خفه شه چې ګیره مې سپینه ده او اوس هم د الله جل جلاله نافرمانی کوم نو یو غایبانه आवाज راغی ای زما بنده تا زمونږ سره محبت وکړ مونږ هم در سره محبت وکړ الله رب ذوالجلال ورته وایي که چېرته دی ستاسو بنده وي او تاسو پیدا کړی وي نو بیا ستاسو خوښه ده وینیسئ خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين إلى يوم الدين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قدر خان الله طول قدر من منوالو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دادی یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې یم. زمونږ نننۍ خپرونه د الله رب ذوالجلال هغه یو بنده چې هغه نافرمانی کوي د هغې بنده د نافرمانی په اړه د ځمکې یوه عریضه رب العالمین جل جلاله ته چې یا الله دا انسان په ګناه کې اخته دی نافرمانه دی الهه ما ته امر وکړه. امام غزالی رحمت الله علیه ذکر کړي دي کله چې یو بنده د الله جل جلاله نافرمانی کوي نو د ځمکې هغه حصه په کومه چې ګناه کیږي الله رب ذوالجلال ته عرض کوي ای الله ما ته اجازه راکه زه دا سړی په ځمکه کې نه نباسم. د اسمان هغه حصه د کومې لاندې چې ګناه کیږي الله جل جلاله ته عرض کوي ای الله ما ته اجازه راکه چې زه په دې سړي ور اولویږم او ختم یې کړم. نو رب العالمین جل جلاله دوی ته فرمای ان كان عبدكم فشانكم به وإن كان عبدي فمني وإلي عبدي إن أتاني نهارا قبلته وإن أتاني ليلا قبلته لوجد الله توابا رحيما. الله رب ذوالجلال ورته وایي که چېرته دی ستاسو بنده وي او تاسو پیدا کړی وي نو بیا ستاسو خوښه ده وینیسئ. د رب العالمین جل جلاله جواب عجیبه دی وایي چې بیا تاسو حقداره یې وینیسئ که چېرته ستاسو بنده وي
او تاسو پیدا کړی وي او کدا زما بنده وي نو بیا زه پوه شو زما بنده پوه شو وان کان عبدی فمنی والی عبدی که زما بندهی نو بیا زه پوه شو زما بنده پوه شو زما او زما د بنده په منځ کې مداخلت مه کوئ بیا ورته وایي ان اتانی نهارا قبلته وای دې دپاره تاسو مداخله مه کوئ ځکه که چېرته دی ما ته د ورځې راشي او په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شي توبه وباسي نو زه به قبول کم او وان اتانی لیلا قبلته که چېرته د شپې ما ته راشي نو او توبه وباسي زه به توبه قبوله کم او دی به وګوري چې الله جل جلاله څومره زیات توبه قبلونکی او مهربانه ذات دی اللہ جل جلالہ فرمائی سورہ حجر کے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم اے پیغمبرہ زدیر بخون کے او زیات مہربانیم او زما عذاب ہم دردناک دے دیر دردناک عذاب دے زما بل سے کہ رب العالمین جل جلالہ فرمائی وربک الغفور ذو الرحمہ سورہ کاف کی وئی ستاسو رب بخون کے او خاوند رحمت تے نو اے گناہگار بندہ اللہ ترجو کا راش رب العالمین جل جلالہ تا ما تے امنا الہ العالمین جل جلالہ سر محبت شروع کا دا اللہ جل جلالہ دا رضا دا پارا دا اللہ جل جلالہ دا خوشحالی دو دا پارا توبو باسا نو گٹا پکستا دا خوشحالی کی درن رب العالمین جل جلالہ وجدا دا توبہ انسانو باسی خوشحالی کی اللہ گٹا دا انسان دا خوشحالی کی پہ اللہ جل جلالہ ذکر اللہ جل جلالہ توبہ وستون کی سر محبت کئی گناہ در نوشوا دا توبہ دروازہ وازدہ راشا بیا اللہ رب ذوالجلال تا مات امانا اللہ رب ذوالجلال تا سرخ کتا کا او دا ورطوائے چه ربا تا چه سکول غواری اگا کولش الہ زیو عاجز بندہ زمانا یو گناہ شوی دا قصدن عمدن شوی دا سهون شوی دا رب العالمین جل جلالہ ما تبخنا وکا ذکر رب العالمین جل جلالہ دو توبہ وستون کو پا اڑوئی سورہ بقرہ کی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ تعالی محبت کی دو توبہ وستون کو سرا او محبت کی د ځان پاک لرون کو سرا پاک لرون کی خلق اللہ تعالی خوخی کم انسان چه ځان پاک ساتي د سنا د ګنانا د سنا د کبرنا د سشینا د صغیره او کبیره گناهونو نا د ټولو نه چې یو انسان ځان پاک ساتي الله د دې سره ډیره مینه کوي بل ځکه رب العالمین جل جلاله فرمایي وهو الغفور الودود هم دا اللہ تعالی بخون کے دا گناہونو دے او محبت کون کے دے سمانا دا اغی انسان سر محبت کئی چه دا دن گناہ شوی دا و دا بیر تغاڑخ کتکر اللہ جل جلالہ تا او پخپلی گناہ باندے پخیمانش او داوی چه رب ما تا بخنو کا زکزمان گناہو شوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا دسی انسان پا اڑا چه دے گناہو کیو بیا توبہ باسی دیر زیادہ خوخید دے انسان نخکارا کردے دا ذکر روایت دے ابن ابی الدنیا دے نبی علیہ السلام فرمائی التائب حبیب اللہ توبہ سن کے دا اللہ تعالی محبوب دے
توبه وستون کې دا د رب العالمین جل جلاله محبوب ترین بنده ده. یو انسان چې ما ته خپل الله ته ومني په هر وخت کې عذابونه د دنیا نه الله دفع کوي. هر انسان چې خپل ګناه ته ګناه وي الله تعالی د دنیا نه عذاب دفع کوي. ولی توبه خو د انسان د کامیابی ذریعہ ده کنه. سورہ نور کې الله تعالی فرمای وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اے مؤمنانو تاسو ټول الله جل جلاله ته توبه وباسئ د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ توبه وباسئ. هغه انسان کامیاب دی چې د ګناه کوي او ورپسې بیا توبه وباسي. الله رب ذوالجلال دغه انسان بیا خوښوي. بیا ورپسې د توبې یو فائدم ذکر کیږي په سورہ هود کې. الله رب ذوالجلال فرمایي استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الله رب ذوالجلال فرمای تاسو بخنه وغواړئ د خپل ربنا بیا توبه وباسئ هغه ته نو هغه به درته د یو مقرر وخت یعنی مرګ پورې د ژوند ښکلی ساز و سامان درکي او په آخرت کې به هر خاوند د فضل نیک عمل کوونکي ته پل فضل ورکی یعنی جنت په ورته الله رب ذوالجلال ورکی. توبه دې باندې الله ډېر خوشحاليږي. حضرت هود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ حکایت کی قوم ته نصیحت کی. سورہ ہود کے راضی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اے زما قوما تاسو بخنه وغواړئ د خپل ربنا او بیا توبه وباسئ دته نو هغه به راووري په تاسو باندې په شیبو شیبو باندې باران او ستاسو په دې موجوده قوت کې به درته نور قوت زیات کړي. ځکه د توبې دا کمال دی چې انسان الله ته نزدیکي انسان د رب العالمین جل جلاله رحمت ته نزدیکي. دا په توبه کې یو لوی کمال دی. او دا توبه چې دی دا د انسان د زړه نه هغه خیره پاکی خیره. ځکه انسان چې کله توبه وباسي نو د زړه د ګناهونو نه یعنی د ګناهونو د خیره نه پاک شي بیخي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ان المؤمن اذا اذنب ذنبا کله چې یو مؤمن یو ګناه وکي نو د دې په ګناه په وجه باندې د پزړه باندې یو تور داغ ولګي نو که توبه وباسي او استغفار وای نو زړه د دې تور داغ نه پاک شي. او که چیرته توبه نه باسي بیا پروتي نو. ځکه چې تر څو پورې توبه نه ویستلې تر هغې پورې د پزړه باندې دغه خیره شته او دغه داغ شته. الله رب ذوالجلال ډېر مهربانه ذات دی. بعض علماء کرامو ذکر کړی حدیث مبارک ذکر کړی دی چې الله رب ذوالجلال دومره مهربانه ذات دی چې خپل بنده سره د اویو میندو نه زیاته مینه لري. مهربانه دی پې باندې دومره مهربانه دی دومره غفور رحیم دی چې تر قیامته پورې د خپلو ګناهګارو بندګانو دپاره د توبې دروازې خلاصه کړې ده چې کله هم دغه بنده په خپلو تیرو ګناهونو باندې پښیمانه شي او ما ته توبه وباسي نو زه به مخکیني ټول ګناهونه معاف که دی ما ته توبه وباسي. امام مسلم رحمه الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو ارشاد مبارک نقل کوي چې بېشکه الله جل جلاله د خپل رحمت لاسونه د شپې غواړي کما یلیق بشانه یعنی د انسان د توبې منتظري
د دې لپاره چې د ورځې ګناه کوونکی کس توبه وباسي او د ورځې د خپل رحمت لاسونه وغواړي د دې لپاره چې د شپې ګناه کوونکی توبه وباسي او الله جل جلاله د توبې دروازه انسان ته هر وخت خلاصه کړې ده تر دې چې لمر د مغرب نه راوخیږي یعنی قیامت شي تر هغې پورې د انسان ته توبې دروازه خلاصه ده ګورئ که موږ تاسو د ابلیس واقعې ته وګورو څومره بې ادبي کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کله چې الله رب العزت ابلیس لعنتی کا راویشړ نو د الله جل جلاله نه د ابلیس مهلت غوښته چې ما ته څه وخته پورې وګوره رب انظرني الى يوم يبعثون خدای پاک هغه وخته پورې ما ته انتظار وکا نو الله جل جلاله د قیامت پورې د انسان ته مهلت ورکا نو ابلیس چې پوه شو چې الله مهلت راکړه خبرې خبرې نه راوړي نو قسم یې وکړه او څه ورته وایي داسې الفاظو کې ورته وایي وعزتک لا خرجت من قبل ابن آدم ما دام فيه الروح زما د ستا په عزت باندې قسم می الله چې زه به تر هغې پورې د بني آدم د زړه نه جدا نشم تر څو پورې چې په دې کې روح وي یعنی همیشه به زه ګمراه کوم د ده په زړه کې به پروت یم هغه لارې به ورته ښایمه چې کومې لارې دا انسان کندې طرف ته کش کاږي نو رب العالمین جل جلاله ورته وفرمایل اوس د الله رحم ته ګوره وعزتي وجلالي زما د په خپل عزت او جلال باندې قسم وي لا حجبت عنه التوبه ما دام الروح فيه تر څو چې په دې انسان کې روح وي زه به ورنه د توبې دروازه بنده نه کم یعنی توبه به یې قبلوم که دی چېرته په دې ټول ژوند کې ما ته توبه وویستله دا ټول ژوند د دې به ورته بخښنه کومه او په بعضې روایتونو کې بیا داسې راځي وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني زما د په خپل عزت او جلال باندې قسم وي تر څو پورې چې دوی مانه بخښنه غواړي زه به همیشه دوی ته بخښنه کوم او چې مانه بخښنه نه غواړي الله رب الجلال فرمایي چې هغې ته بیا هم صبر دی تر دې پورې چې دی ګناه نه توبه وباسي الله رب الجلال دومره رحیم ذات دی دومره مهربانه ذات دی بعضې وخت کې داسې روایات چې د انسان مخې ته راشي طمع پیدا شي چې شکر دی الله مو غفور رحیم دی الله رب الجلال به را باندې رحم وکړي امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې ذکر کړي دي چې بني اسرائیلو کې یو ځوانو 20 کاله د الله عبادت کړو بیا 20 کاله د الله په نافرمانی کې تیر کړه بیا یو ورځ آینې ته ولاړو شیشې ته په آینه کې ولیدل چې ګیره سپینه شوې ده ډېر خفه شه چې ګیره مې سپینه ده او اوس هم د الله جل جلاله نافرمانی کوم نو الله جل جلاله ته عرض وکړه ای الله ما خو ستا 20 کاله فرمان برداری وکړه بیا مې 20 کاله ستا نافرمانی وکړه او که زه تا ته واپس درشم او ستا فرمان برداری شروع کم نو آیا ته به ما په توبه باندې قبول کې یعنی زما توبه به قبوله کې نو یو غایبانه आवाज راغی ای زما بنده تا زمونږ سره محبت وکړ مونږ هم در سره محبت وکړ تا مونږ پرېښودو نو مونږ هم ته پرېښودلې تا زمونږ نافرماني وکړه مونږ مهلت درکړه اوس چې ته مونږ ته بیا را واپس کېږي او توبه وباسې نو مونږ ته به ستا توبه منظوره وي ستا توبه قبلو معلومه شوه چې رب العالمین جل جلاله انسان ته د توبې دروازه هر وخت کې وازه ساتلې کوم وخت کې چې غواړي رب العالمین جل جلاله ته توبه ویستلی شي